نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. زما د اسلام خوږو معززو سامعینو، دا د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دریم درس چې په دې کې د آقا علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې د صحابه کرامو څومره مینه محبت او عشق کړي دا غي بیان دی. معززو په دې سیرت را خپلولو کې د انسان باری تعالی ته چې څومره قربت کیږي نو هغه دغه انسان ته بیا رستا پته لګي. یقینا صحابه کرامو ته چې دا لوړ مقام او هغوی ته دا رفعت او بلندی الله رب العزت ورکړي، د دې وجه دا و چې هغوی مبارکانو د آقا علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا سیرت را خپل کړي. نو د سیرت یو پهلو، یو طرف، یو شق هغه عشق د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی چې د آقا علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره محبت وشي، عشق وشي. د صحابه کرامو کم عشق او مینه او محبت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې یو لمحه رسول عربي صلی الله علیه وسلم د مجلس نه پاسې د لابړو صحابه کرامو باندې به کم کیفیتو او د آقا علیه الصلاۃ والسلام مبارک غیر موجودگی دا په لوی مصیبتونو کې دا صحابه کرامو چې په صحابه او با ټولو نه زیات غم هله و چې د رسول الله مبارک قتل او هغه طرف ته نظر کول بنو. دا هغه جوور عشق او محبت د صحابه کرامو لکه څنګه چې عبد الله سراج شامی وای د صحابه کرامو هغه عشق بیانې، هغه محبت بیانې. شغفهم به صلی الله علیه وسلم وتعشقهم إياه فلا صبر لهم إذا لم يشهدوا محياهم. اغه جوور تعلق د صحابه کرامو د آقا علیه السلام سره او عشق او محبت چې کله به آقا علیه السلام مبارک په محضر کې نو دی به صبر نه کولو. فاذا شاهدوا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به په مشاهده کې آقا علیه السلام راغی، زیارت د رسول الله مبارک به دوی وکړه او په زیارت باندې به مشرف شول. هغه بې سکونی چې کم د رسول الله مبارک نه وړاندې وه، هغه د سترګو بېتابي چې د رسول الله مبارک نه وړاندې و، هغه د زړونو انقباض چې د رسول الله مبارک نه وړاندې و. نو دې فرمای چې قرت اعینهم د آقا علیه السلام مبارک په دیدار سره د دوی د سترګې به یخې شوې. وطابت نفوسهم نفسونه به خوشحال شول. وانشرحت صدورهم او پسینو کې به انشراح راغی، کلاواله به راغی. هغه تنګي چې د دوی په زړونو کې هغه به ختم شوه. نو دا هغه صحابه کرامو کیفیت چې د رسول الله مبارک په غیر موجودګۍ کې وو. تمام صحابه کرام د اول نه تر اخره پورې چې د آقا علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره څومره مینه محبت لري، ما او تا ته د تاریخ په دې پاڼو کې هغه را عیان دي چې خپل مالونه، خپل اولاد، خپل بچي، خپل ځان دا ټول د آقا علیه السلام مبارک نه قربان کړي وو.
چا خپلوانو ته نه کتل، چا خپل اولاد ته نه کتل، چا پلار ته نه کته، چا ماما ته نه کته، تر ته به نه کته. خو چې کله یو خبره به د آقا علیه السلام د ذات پورې راغله، بل طرف ته د اقرباو خبره به راغله، آقا علیه السلام مبارک ذات به واخسته، نور ټول به ترک او پرې به خوستل. دا هغه بې مثال عشق او محبت د صحابه کرامو او بې تابي دغه صحابه کرامو چې د رسول عربي صلی الله علیه وسلم مبارک مخ نه کتل، په دې باندې یو کیفیت راتلل. لکه څرنګه چې امام بخاری رحمه الله یو روایت متعدد ځایان او مقاماتو کې راوړي چې رسول الله مبارک کله مرض الوصال چې کم د دنیا نه تشریف فرما کیږي په هغه مرض کې و، 3 ورځې مسلسل د مبارک د حجره مبارک کې نه وته، نو خامخا غسترګي به بیتابي نه وي چې د آقا علیه السلام مبارک په قتل سره به خوشحالي دي. هغه زړونه چې د رسول الله مبارک په ناسته سره هغه زړونو ته یو فیض ملاوېده، په هغې کې یو کیفیت راته، هغوی به څومره بیتابه وو. انس رضی الله عنه مبارک دا هغه یو جلک تذکره کوي چې رسول الله مبارک وکتل او په صحابه کرامو باندې کم کیفیت راغی په حالت د مانځه کې، چې ان ابا بکر رضی الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه جماعت صحابه او تور کولو په هغه مرض چې آقا علیه السلام مبارک په مرض الوصال کې وو او مبارک د دنیا نه تشریف فرما کیږي، هم وصال د آقا علیه السلام مبارک هم کیږي. حتی اذا كان يوم الاثنين مبارک فرمای چې کله دوشنبه د پیر ورځ شوه، وهم صفوف في الصلاه، صحابه کرام په صفونو کې ولاړ، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجره، آقا علیه السلام مبارک د حجرې مبارک کم پرده چې واغه لري کړه، ينظر الينا وهو قائم، آقا علیه السلام ولاړ او مونږ ته کتل. اوس صحابه کرامو د رسول الله مبارک د مخ تذکره په کم الفاظو سره کوي، کأن وجهه ورقه مصحف. د آقا علیه السلام مبارک د مخ تذکره داسې کوي گویا چې د آقا علیه السلام مبارک د مخ مبارک د قرآن عظیم الشان اوراق معلومیدل، پاڼې وو. ثم تبسم يضحك، بیا آقا علیه السلام تبسم وخاندل. او صحابه فرمایي چې فهممنا ان نفتتن من الفرح برؤيه النبي صلی الله علیه وسلم، وای مونږ قصد وکړو چې مونږ مزمات کو. ولی مزمات کو؟ د آقا علیه السلام مبارک پر رؤیت چې دی خوشاله شول چې د رسول الله مبارک مونږ دیدار وکړو، په هغه دیدار سره دی ویل چې مونږ دا مزمات کو، مونږ د مانځه نه وځو. نو فنکس ابو بکر على عقبیه لیصل الصف، ابو بکر صدیق صاحب ورسته کېدو چې صف سره پیوز شي. وظن ان النبي صلی الله علیه وسلم خارج الى الصلاه، ګمان د مبارک دا چې رسول الله مبارک خروج کوي د حجره مبارک نه. فاشار الینا النبي صلی الله علیه وسلم، آقا علیه السلام اشاره ورته وکړه ان اتموا صلاتکم، تاسو خپل منځونه پوره کړئ. نو آقا علیه السلام پرده پرې خوسته، ام هغه د رسول الله مبارک وصال دغه بیماری نه وشو. اوس دا هغه صحابه کرام چې بیتابه وو د رسول الله مبارک مخته کتو د پاره ولاړ په مانځه کې وو، خو چې کله رسول الله مبارک دا چهره انور راښکاره که دوی هغه موز د ذهن نه ووته، رسول الله مبارک طرف ته یې کته. یو روایت کې داسې راځي فلما وضح لنا وجه النبي صلی الله علیه وسلم، چې کله د آقا علیه السلام مبارک مخ مونږ ته ظاهر شي، ما نظرنا منظرا، څه عجیب منظر و، وایي داسې منظر مونږ نه و کتلی چې کله د آقا علیه السلام مبارک دا مخ را ظاهریږي. یو روایت کې راځي فبهتنا، مبهوت شو مونږ، څه معنا؟ مانځه طرف ته زمونږ التفات هم لا نه چې مونږ په مانځه کې ولاړ یو. نو دغه حالت په صحابه کرامو باندې راغو. د آقا علیه الصلاة والسلام مبارک چې دیدار یې نه و کړی، ډېر وخت بعد دیدار کېږي او دوی خوشحالیږي. او بل محدثین خپل د ذوق مطابق د دې ترجمه
داسې کوي امام قسطلانی رحمه الله فهممنا اي قصدنا ان نفتتنا بان نخرج من الصلاه بس قریبو چې مونږ اراده کړې وې چې مانځنه مونږه وضو وکانو مترصدین الى حجرته تمام صحابه کرامو توجه د آقا علیہ السلام د حجرې طرف ته وش کلا فلما احسوا برفع ستر چې کلا دی محسوس کا چې پرده اوچتیږي نو التفتوا الیه بوجوههم خپل مخونه هغه طرف ته وګرځول نو دا د دوی د خوشحالي د وجینا امام ترمذی رحمه الله فرمای فقاد الناس ان يستربوا فاشار الناس ان يثبتوا قریبو چې خلکو کې استراب پیدا شوه وي خو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سو کړل اشاره ورته وکړه چې تاسو موږ پورا کړئ یا په یو روایت کې داسې راځي امام بخاری رحمه الله را نقلای چې وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلاتهم فاشار اليهم اتموا صلاتكم مسلمانانو اراده وکړه چې موږ دا مسترک کو خو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته فرمایي چې تاسو دا منځونه پورا کړئ نو دا صحابه کرامو چې بیتابي او د صحابه کرامو په زړونو کې د آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دومره عشق او محبت پروتو چې رسول الله مبارک به نو کتلې په دوی باندې بس ساعت نه تیریدا وخت به نه تیریدا لکه څنګه چې ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې کان رجل عند النبي صلی الله علیه وسلم ينظر الیه لا يطرف یو سړی و چې رسول الله مبارک وړاندې راغی او هغه آقا علیہ السلام مبارک ته په داسې حالت کې کته چې نظر اخوا دی خوا نه کولو نیغ رسول الله مبارک ته کته رسول الله مبارک چې کله دغه حالت وکته ورته فرمایي چې ما بالو څه چل شوی پتا باندې چې داسې نیغ راته ګوري نو پدې کې د مبارک ورته فرمایي چې به ابي و امي زما د مور او پلار قربان وي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اتمتع من النظر الیک ز فائدہ حاصلوم چې تا ته ګورم نو پدې کې ماته یو خون لذت او حلاوت پیدا کیږي دغه حلاوت حاصلولو د پاره دغه خون او مزه حاصلولو د پاره زستا طرف ته ګورم نو صحابه کرامو کې بیتابی بکلوا چې کله به د آقا علیہ السلام مبارک زیارت نو خو چې کله رسول الله مبارک به وکته هغه غم هغه حزن چې کم مخکې د آقا علیہ السلام مبارک نو هغه به ختم شو یو صحابي رسول الله مبارک تراغه ورته فرمای چې یا رسول الله والله انك لاحب الي من نفسي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زماره د الله په ذات قسم وی چې ماته ته ډیر محبوبي د خپل نفس نه وانك لاحب الي من اهلي ماته ته ډیر محبوبي د خپل اهل نه ماته ته ډیر محبوبي د خپل اولاد نه او همدغه شانتي وهم چې صحابه کرامو کم خبره بچ وکړه نو په هغه خبره باندې باغوي صادق راتلل هغه غلامي اظهار به کولو نو پدې کې بیا مبارک ورته فرمایي چې و انی لا اكون فی البيت او چې کله ز پکور کیم بس زتا یادوم نو فما اصبر ز صبر نکم حتی آتی کا ترجی چې ستا مجلس ته زراشم یعنی ګوري د صحابه کرامو عمل دا و چې دوی به د آقا علیہ السلام مبارک تذکرہ کوله او ذکر به کولو همیشه د آقا علیہ السلام مبارک په تفکر کې وو فکر د رسول الله مبارک ور سره وو مبارک ورته فرمایي چې فانظروا الیک بس بیا زه تاسو نظر وکم چې کله ستا مجلس تراشه هغه غم هغه حزن ټول ختم شي خو بیا ورته د آخرت تذکرہ کوي چې واذا ذکرت موتي وموتک چې کله ز خپل مرګ یادوم او ستا وصال ز یاد کم نو زه دې کنه ته ورسم چې تب په جنت کې د انبیاء سره وي په لوړ مقاماتو کې وي و انی اذا دخلت الجنه او چې کله زه جنت ته داخل شم نو خشیت الله اراک زب یریګم په دې باندې چې ستا زیارت بزنه کوم ځکه چې ستا مقام مرتبه ډیره لوی وي آقا علیہ السلام په دې باندې جواب ورنکړ الله رب العزت جبرائیل علیہ السلام نازل کړ او دغه آیت چې ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین چې څوک اطاعت د الله او د هغه رسول کوي بس دغه خلق به هغه خلکو سره وي چې الله په هغه باندې انعام کړي چې هغه انبیا دي صدیقین دي شهدا او صالحین او دا خپل ډله ده
یقینا چې المرء مع من احب آقا علیہ السلام فرمایي چې سړی د چا سره مینه محبت کوي دی به د هغې سره پاسېږي. د صحابه او د چا سره مینه وه؟ د رسول الله مبارک سره وه چې هغه صحابه راځي او آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته په داسې الفاظو کې د خپل عشق اظهار کوي. شعبی رضی الله عنه فرمایي چې یو ورځ یو انصاری د آقا علیہ السلام مبارک بارگاه ته راغی، عرض کوي چې لانت احب الی من نفسی وولدی واهلی ومالی. یا رسول الله ته ماته زیاده محبوبي د خپل اهل، د خپل نفس، د خپل اولاد، د مال نه. ولولا انی آتیک فاراک لظننت انی ساموت. یا رسول الله چې کله زه ستا مجلس ته رانه شم او تا ونه ګورم نو زه ویم چې زه مړ کېږم، یعنې ډېر زر دی چې زه به مړ شم. اوس د صحابه کرامو د کیفیت ته وګورئ چې خپل د عشق اظهار څنګه د آقا علیہ السلام وړاندې کوي چې کله مونږ تا ونه ګورو مونږ مړ کېږو، په مونږ باندې ساعت نه تیریږي، وخت نه تیریږي، راشو ستا مجلس ته تا مونږ وګورو هغه غم ټول ختم شي. صرف دیدار او صرف ستا دا قتل مونږ د پاره یو قسم ته د خوشحالۍ باعث جوړ شي. چې دې صحابي کله دا خبره وکړه او بیا یې وجړل، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ترېنه د جړا پوښتنه کوي. هغه بیا عرض کوي ذکرت انک ستموت ونموت. زه ذکر کوما چې ستا وصال به کېږي او مونږ به هم مړ کېږو، ستا رفعت او مقام خو به ډېر اوچت وي د انبیاو سره به وي، او چې کله مونږ جنت ته داخل شو کنا دونک مونږ به ستا د مقام نه ډېر ښکته یو. نو په هغه وخت کې دلته هم د دیدار خبره، نو رسول الله مبارک ته الہ العالمین دغه آیت نازل کا چې چا اطاعت د الله او د هغه رسول کا بس دا خلق به د دې سره وي. دغه شان سعید بن جبیر دی هم د یو صحابي واقعه را نقلی چې یو د انصارو یو سړی رسول الله مبارک ته راغی او هو محزون او هغه د غم په حالت کې و. رسول الله مبارک ورته وفرمایل چې یا فلان مالی اراک محزونا، زه تاسو ګورم چې ته محزونی یعنی غمجنی. هغه ورته څه وایي یا نبی الله شیء فکرت فی، یو څیز دی چې په هغې کې زه تفکر کوم او فکر کوم. دا د دنیا فکر و، د دنیا سوچو، د مال حال سوچو، د خپل اولاد سوچو، د خپل بچو سوچو. آقا علیہ السلام مبارک ورته فرمایي چې ما هو داس شی دی. دی ورته وایي چې نحن نغدو علیک ونروح ننظر فی وجهک ونجالسک. سحر هم راځو، ماښام هم راځو ستا مجلس ته، ستا زیارت کوو. غدن سبا ته آخرت یادی چې کله ورځ د آخرت ستا مقام به او مرتبه انبیاو سره به وي، نو فلا نصل الیکا، زمونږ به رسیدګي تا ته نه کېږي، مونږ به تا طرف ته نه رسو. آقا علیہ السلام چې کله دا خبره واورېده جواب یې ورنکړ، د یو شي جواب یې ورنکړ. په دې کې الہ العالمین جبرائیل علیہ السلام راولېږه او دغه آیت ورته ولوسته چې چا اطاعت د الله او د هغه رسول وکړه بس دغه خلک به د دې سره وي. نو بیا رسول الله مبارک دې ته بشارت هم ورکړه، ځکه چې صحابه کرامو د آقا سره مینه وه او آقا علیہ السلام مبارک سره به هم وي. امام بغوی رحمه الله فرمایي چې دغه آیت چې دی نزلت فی ثوبان رضی الله عنه، چې دا آزاد کرده غلام د رسول الله مبارک و دې په حق کې دا آیت نازل شوی او د به د رسول الله مبارک سره ډېر زیات مینه محبت کولو. آقا علیہ السلام مبارک چې کله په مجلس کې بنو د به د سره صبر نه کولو، رسول الله مبارک پسې به بېتابه و. فاتاه ذات یوم قد تغیر لونه، یو ورځ راغی د ده دا رنګ دا متغیر شوی و. یعرف الحزن، هغه غم اثرات چې کم دي هغه د دې په مخ کې معلومېدل. رسول الله مبارک ترېنه پوښتنه کوي چې دا رنګ دې څنګه تغیر شوی دی؟ دی ورته وایي چې یا رسول الله ما بي مرض ولا وجع، نه درد دی را باندې او نه څه مرض، غیر له دې خبرې نه چې ان لم ارک استوحشت وحشة شدیدة حتى القاک. یو قسم ته چې کله زه تا ونه ګورم یو وحشت را باندې تاری شي او دا وحشت ډېر سخت وحشت وي حتی چې زه تا سره ملاقات وکم. او بیا چې کله زه آخرت یاد کم نو زه یریږم چې هلته به زه تا ونه ګورم، ځکه چې تا د انبیا علیهم السلام مبارکانو سره به ستا مقام به ډېر اوچت وي او چې کله زه جنت ته داخل شم نو زه به منزل ستا د منزل نه به ډېر ښکته وي، زما مقام ستا د مقام نه به ډېر ښکته وي.
او که جنت ته داخل نشم نو زما استاد دیدار به بیا هیڅ کله نه کیږي. په دې کې آقا علیه السلام مبارک ته الہ العالمین دغه آیت راولېږه چې ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین. نو دا تمام صحابه کرامو دغه عشق او دغه مینا او دغه محبت چې د آقا علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره وو چې هغه مبارکانو د رسول الله مبارک نه قتل پاغي باندې ډېر شاق او چې څومره تکلیف په صحابه کرامو وو، صحابه کرامو بخپل تکلیف ته نه قتل بلکې دوی به بیتاب وو شي ته د آقا علیه السلام مبارک دیدار ته چې موږ د رسول الله مبارک دیدار وکړو. خپل دا زخمونه خپل دا کم دا حالت چې کم د بیهوشۍ حالت هغه ته به نه قتل بلکې د رسول الله مبارک پختنه به کوله. لکه څرنګه چې په مکه معظمه کې د اسلام اولنې تعلیم او د تبلیغ کم مرکز او محور هغه دار ارقم نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک پاسیږي خطبه د پاره او د مسلمانانو تعداد هغه کم د کفارو زیات او مشرکینو. ابوبکر صدیق سے د خواهش اظهار وکړ رسول الله مبارک نه چې ماته اجازه راکړه چې زه دعوت وکم خطبه ورکم. رسول الله مبارک اجازت نه ورکولو حتی چې اجازت ورکړه وقام ابو بکر فی الناس خطیبا اوس خطبه ورکړي ابوبکر صدیق سے خلکو ته او آقا علیہ السلام مبارکم ناس ته. نو اول خطبه ورکون کې په اسلام کې هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک دی چې دعا الی الله ورسوله چې الله او هغه رسول طرف ته خلق را بلل. خو چې کله خطبه شروع کړه په دې کې کفارو حمله وکړي مشرکانو په د باندې دومره حتی یوالو چې د مبارک زخمی شو په وینو کې لطفت شو او بهوش شو. خو کفارو خدا دومره حتی وهلي او هغه خدا سوچ او فکر او چې بس دې لاړو خو چې الله رب العزت ته منظور نه و. عمر باقی و مبارک پاتش خپل اقربا راغلل دي اوس دې بهوش دي پلاریم نه راغلو او موریم راغلا پدې کې ټول اقربا هم موجود دي چې کله دې په هوش کې راغې او هغه په انتظار کې مد دي و چې یاره په هوش کې راشي او موږ به انتقام اخلو دا غینا. اولنې جمله چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه د خپل ځان باره کې نه و دا سیم نه ویل چې زه چا وهلی یم دا غینه انتقام واخلی. د پلار په غم کې نه و د مور په غم کې نه و د اقرباو په غم کې نه و بلکې اول جمله چې وای ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم د آقا علیه السلام مبارک څه حالت دی د مبارک دا خبره کوي. خاندان ټول ولاړو چې مونږ خو ستا په غم کې یو ته د آقا علیه السلام په غم کې دومره هغې د وجې نه خو تا د دومره تکلیف ورسېده. مور راغله د خوراک دپاره د څکاک دپاره شی ورکړه خو دم نه خوړلو او نه اسکلو وایي تر څو چې ما ته د خپل محبوب خبر نه وي ملاو شوی نه به زه څه څکمه او نه به زه څه خورمه. د ده مور لاړه اول خو مور ورته وایي چې زما د الله په ذات قسم وي چې ستا د صاحب باره کې ما ته علم نشته. نو دی خپل مور ته ویل چې ته ام جمیل بنت خطاب رضی الله عنه ها ته لاړ شه او هغه به د آقا علیه السلام مبارک تا ته خبر درکړي. چې کله دی هغې ته راغله او حکم خدا و چې تاسې به اسلام مخفي ساتئ هغه ورنه پوښتنه کوي نو دی خو د اسلام د مخفي ساتلو د وجې نه ورته وایي چې زه خو نه پېژنم خو تا چې کوم حالت د ابوبکر صدیق صاحب بیان که زه به راشم تا ته دا حالت کتلو دپاره زه درځم. ورسره راغله چې کله د ابوبکر صدیق صاحب دغه حالت یې وکته انی لارجو ان ینتقم الله لک منهم دی وی یقینا زه امید ساتم چې الله تبارک وتعالی به دغه خلکونه دا ستا انتقام اخلي ما ته یقین دی. دا مبارک ورته فرمایي چې دا خبرې پرېږده فما فعل برسول الله د آقا علیه السلام حالت راته بیان کړه چې څنګه دی رسول الله مبارک. ورته وایي چې ستا مور ولاړه ده وایي فکر مه کوه بیان وکوئ سالم صحیح صحیح دی آقا علیه السلام. اوس ورته وایي چې کم ځای کې دی چې صحیح دی نو بیا کم ځای کې دی ورته وایي چې په دار ارقم کې. نو ابوبکر صدیق صاحب ورته وایي چې فإن الله علی الا اذوق طعاما ولا شرابا
ولا اشرب شرابا زما الله رب العزت په ما باندې لازم کړ چې زبنا سکاک کوم او نه به خوراک کوم هغه وخت پورې چې ما د خپل محبوب دیدار نیوي کړي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. چې کله آقا علیه السلام مبارک وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راغه فاکب علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقبل رسول الله مبارکم ته غیر چاپیر له سنت او کړل او نور مسلمانانو او ورق له رسول الله صلی الله علیه وسلم رقه شدیده او رسول الله مبارکم ډیر زیات او جړل. نو پدې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک ورته فرمای چې به ابي و امي یا رسول الله زما د مور او پلار پتا باندې قربان وي د الله رسوله ليس بي باس اس پروا مې نشتا دا زخمونه دا وهل دا ویني وتل او په داسې حالت کې زما هیڅ پروا نشتا چې زما پروا ده استا ګستاخی څوک زما مخې ته کوي نو دا زه نشم برداشت کولی. هغې نه بعد د مبارک عرض کوي رسول الله مبارک زما دی والدی ته دعا وکړه چې په اسلام باندې مشرف شي. نو ماغه و چې رسول الله مبارک لاسونه اوچت کړل او د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک والدی ته دعا وکړه او الله رب العزت هغې ته ایمان نصیب کړ. نو ګورئ د صحابه کرامو څومره عشق او مینه او محبت صرف دې خبرې ته چې موږ د آقا علیه السلام مبارک مخ ته ګورو. داسې نه و چې ګوره څومره زخمونه و په ابوبکر صدیق صاحب باندې او بېهوشه و روټۍ هم نه وه خوړلې خو باوجود د دې نه هم دې مبارکانو د رسول الله مبارک نظر مخ ته کتل دې طرف ته سوچ او فکر و. یو ورځ آقا علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل صحابهو ته مخاطب شه چې ما ته ستاسو په دنیا کې 3 شیان محبوب دي یو خوشبو او یو نیکه بیبي او یو موس چې زما د سترګو یخوالی دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک ورته فرمای یا رسول الله ما تم 3 شیان محبوب دي النظر الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم. اول ورته بیانې چې د آقا علیه السلام مبارک مخ ته کتل یعنی د دوی دا تمنا و چې بس مونږه آقا علیه السلام مبارک مخ ته کتې همیشه د رسول الله مبارک مخ ته کتلې او په دې کې مونږ مطالعه کولې. و انفاق مالی علی رسول الله او خپل مال د آقا علیه السلام مبارک په ذات باندې قربان کی. و ان یکون ابنتی تحت رسول الله او دا چې لور زما د رسول الله مبارک په نکاح کې وي. دا 3 خبرې ورته وکړي. هماغه و چې یو سړی کله دعا کوي او دې په صدق دل او په اخلاص سره دعا وکړي الله تبارک وتعالى ته هغه دعا بیا مقبوله هم وي. الله رب العزت دغه 3 واړه قبول کړل چې کله د هجرت موقع وه په غار کې دې مبارک او رسول عربي صلی الله علیه وسلم مبارک موجود وو او د آقا علیه السلام مبارک مخ ته کتل صرف ابوبکر صدیق صاحب وو. نو الله تبارک وتعالى دا تمنا یې پوره کړه او د مال بارک خو چې کله رسول الله مبارک په یو غزوه کې اعلان کړي د مبارک خپل ټول مال راوړو او د رسول الله مبارک وړاندې گزار کړ. پاتې شوه د لور بارکې نو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې دا د ابوبکر صدیق صاحب لور وه او د رسول الله مبارک په نکاح کې راغله او آقا علیه السلام مبارک څومره مینه او محبت کولو د دې د مال بارکې چې رسول الله مبارک فرمایي چې ما ته څومره د ابوبکر صدیق صاحب مال فایده رسولې ده دومره د هیچا مال فایده ما ته نه ده رسولې. نو دا هغه عشق او مینه او محبت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او ان شاء الله نور صحابه کرامو په آرام آرام سره بدا عشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیانو. ډېر صحابه کرامو ډېر روایات داسې دي او ان شاء الله موږ به بیانو. الله رب العزت دې موږ کې هم د رسول الله مبارک عشق واچي. وصلی الله تعالی علی خیر. مولا